زه یو وضاحتي بیان ورکوم څنګه چې تاسو ته پته ده ما په سوشل میډیا باندې د جمعې بیان ورکړو او په هغې کې ما یو څو خبرې د عمران خان کړې وي. نن د پنجاب حکومت اعلان کړی دی چې مولا دپاره 50,000 روپۍ مقرر کړه، خو څه شرایط یې ورسره ایښي دي. عمران خان خو عمران خان دی، ګوره چې رښتیا خبره کوي، قسم دی علماو سره ډېر احسان دی. اگر که علماء مني او که نه مني، خو احسان د عمران خان ورسره زیات دی. عمران خان ورته روپۍ مقرر کړي دي بلا شرطه، شرط پکې مقرر نشته. وی مولیانو له روپۍ ورکوي خو بغیر شرطه، شرط یې ورته نه دی مقرر کړی. هغه د پنجاب وزیر اعلی چې کوم دی نو هغې ورته شرط مقرر کړی دی چې 50,000 روپۍ ورکړه خو د شرط نه لاندې. بیا په هغې باندې خلکو تنقیدونه وکړل او خلکو راپسې رینګونه وکړل او چا دمکیانې راکول او چا رینګونه مینګونه کول چې بهی دا تاسو کړي دي او دا هغه کړي دي. بیا د دې خلکو په دمکیانو خو زما پروا نشته دی چې دمکیان هم ونه شوله، په رینګونو هم ونه شوله. نو بیا دوی زما چې کوم دی د جومات د ویستلو کوشش کو چې دا مولوي صاحب د دغه جومات نه بار کو. خو زه هغه خلکو ته وایم چې په دې جومات د امام بند و، دغه ټولو متفقه فیصله کړې وه چې په دې جومات ته به هېڅوک هم نه ځي د خطابت دپاره. ما هغه ټولو مولیانو چې کوم دی خبره رد کړله، هغه مې وانخیستله. زه لاړم هغه د جومات امامتي هغه مې په خپله ذمهوارۍ په خپل سر باندې واخیستله، امامتي مې شروع کړله. په دغه جومات کې زه د 6 کالو نه امام وم. په دې 6 کاله کې ما ته هېڅ قسمه مسله نه وراغلې، هېڅ قسمه مسله ما ته نه وراغلې. خو چې کله مې حق بیان کو او د عمران خان په حق کې مې 3-4 خبرې وکړلې، نو د هغې نه پس ما ته دمکیانې میلاو شوي، ما ته رینګونه هم وشولو. خو چې بیا په دغه رینګونو په دغه دمکیانو باندې څه ونه شو، نو بیا یې زه د جومات نه بار کړم، د امامتۍ نه یې لرې کړلم. زه صرف دوی ته دا وایم چې ما د خپلو استادانو نه د علمای دیوبند د څومره اکابر چې دي دوی ټولو مونږ ته دا درس راکړی دی چې تاسو حق وایئ، رښتیا وایئ. که اوس یو سړی رښتیا هم نشي برداشت کولی، حق هم نشي برداشت کولی، نو ګوره په دغه جومات باندې د PTI سولر لګېدلی دی. بیا تکړه شه دا سولر هم گزار کا. دغه جومات ته 10,000 ماهانه 2 میاشتې پس اعزازیه عمران خان ورکوي. بیا تکړه شه دغه روپۍ هم مه اخله، موږ ټولې اخلو. او بل طرف ته د عمران خان 1-2 خبرې چې کوم دی موږ پې پقاریږو، موږ پې ایکشن اخلو. نو کم از کم لږ انسانیت موږ او تاسو زده کړو. بله خبره ده ګوره چې د چا تربیت وشي که نه، هغه د بل د خولې د جوټي اوبه هم یادې ساتي چې بهی دې پلاني نه ما جوټه کړي اوبه څښلي دي. خو بس زمونږ عقلونه زمونږ ذهنونه داسې ګنده شوي دي، داسې ډک شوي دي چې عمران خان راته بیخي هغه د جهنمي هغه خیري کندې ته رسولی دی. بس که چای نوم واخلي سروره به د ایمان نه پې خلاصېږي.